ګران کتونکو سلامونه. علب خان شیرپویم کیمرامین را سره یاسر خان دی. دا مخال زه په تنګي کې د حاجي وحدت خان تنګي په دیره کې موجود یم. یقینا نن د امن جرګې لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده په 400 باندې، او بیا د دغه خوشحالۍ دپاره د دغه درناوي دپاره سید کمال شاه باچا خپل ټول مصروفیات رد کړي دي چې د خیبر پښتونخوا د امن جرګې صدر دی. څه تعارف محتاج نه دی چې چېرته هم په دې پښتونخوا کې داسې ناوړې خلک را پیدا شوي دي، نو د ریاست نه مخکې امن جرګې د هغې په ضد باندې خپلې کاروایۍ کړي دي او ریاست ادارې یې په دې مجبوره کړي دي چې د هغې خلکو خلاف یې اکشن اخیستی دی. دغه مشري دغه بېباک انسان کمال شاه باچا کوي. د ډېر وخت نه زموږ خواهش و چې حاجي وحدت خان صاحب د دغه امن جرګې ملګري شي. په دې باندې په میاشتو خبرې ترې شوې او دغه سړی د باچا صاحب په نظر کې راغلی و، په سوشل میډیا یې کتلی او د علاقې ته هم چې راغلی دی نو خلکو ورته ویلي چې په دغه علاقه کې داسې یو ژوندي انسان شته چې دغه ناوړې خلکو په ضد باندې اواز پورته کوي. نن هغه وخت رالو چې د باچا صاحب جرګه کامیابه شوله او دې وخت کې موږ سره وحدت خان حاجي صاحب، ډاکټر موسی، جاوید ګلباغ، سردار علم صاحب، نثار حاجي صاحب او نور ډېر تکړه ملګري په دغه ځای کې ناست دي. ایجاز چې زموږ د ریینه د امن جرګې ملګری دی هغه خو هم په دغه ځای کې موجود دی. نو په دې باندې به خبرې ترې کوو. زه خپل ځانیم د امن جرګې دپاره دا یو ډېره لویه کامیابي په 400 کې ګڼم او د دې نه پس په انشاءالله ما تاسو ته د ایجاز په ځای کې ویلو چې جلسه به کوو، خو دا جلسې دپاره موږ د ضلعي مشرانو د چونو کوشش کوو چې داسې موږ څوک وګورو. باچا صاحب به دا ډېرې خمې خبرې کوي نو دا خبرې اورو او بیا به چې کوم دی نو نورې خبرې ته د هغې د خبرو په تناظر کې کوو. باچا صاحب دغه راته ووایه چې نن کومه ستاسو جرګه وه کامیابه شوه، څه به وایې 400 کې چونکې زموږ کار لږ کم شوی نو آینده مو څه ډاډ عمل کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علب خان صاحب زه ستا خصوصا ډېر زیات مشکور یم چې صحافت سره ته د دې 400 ضلعې په هغه مسلو باندې ډېر مضبوط اواز اوچتې او ډېر یو مهم رول ته لوبې چې کوم زه ګڼم چې صحافیان خو ډېر دي خو ستا دا کوم صحافت چې دی نو دا دې وخت یو جهاد دی. زه ډېر زیات مشکور یم حاجي وحدت خان صاحب تنګي چې هغې نن دلته کې موږ د هغې په دیره کې د هغې په حجره کې ناست شو او ورسره زموږ اعجاز مرتضی صاحب چې زموږ زوړ امن جرګې ملګری دی او د چا د کوره د چا د ځای نه چې موږ دلته د بین الاقوامي سپکدارانو خلاف اواز اوچت کړو. داسې د تنګي موږ سره دلته منتخب او غیر منتخب مشران دا دي مخامخ ناست دي. نو نن زموږ د راتګ کوم بنیادي ریزن چې دی کومه وجه چې دا هغه دا دی چې دلته په 400 ضلع کې موږ د 8-9 کالو نه خپلې هلې ځلې دلته جاري ساتلې وي. خصوصا که زه ذکر وکړم نو غلطه بندي دلته د انډرپلې یعنی د پرایویټ سودي کاروبار په نوم باندې ډېرې غټې نیټورک چلېدې، بلکې دلته جندي کې بعد سودخورو میله لګېده او خلکو به څنګه چې څاروي په میله کې خلک اخلي داسې په هغه میله کې به خلکو یو بل لا په سود پیسې ورکولې. موږ د هغې خلاف جدوجہد وکړو څنګه چې د قرآن نه د احادیثو نه د اسلامي علومو نه ثابته ده چې سودخواره د الله او د الله د رسول دشمنان دي. نو موږ هم دا دشمنان وګڼو او دلته په 400 کې نیغ په نیغه موږ هغوی سره جنګ وکړو. بیا دې سره نور هم داسې واړه مسایل راغلي په 400 کې د وژنې د مرګ ژوبلې او نور ولس ته ستونزو هغه هم امن جرګې په ډېر ښه طریقه باندې ټیکل کړي دي او فیس کړي دي. خو بیا موږ په 2020 کې دلته یو غونډه کړې وه ایجاد مرتضی په ځای کې چې دلته په تنګي کې یو کورنۍ وه چې هغه بین الاقوامي سمګلران وو او هغوی به بین الاقوامي سمګلینګ کوو. دا معمولي ډیلی ویجرز وو، مزدورۍ به یې کولې. یکدم اچانک راتو رات موږ ته دا خبره ریپورټ شوه چې خبره هلیکاپټرو ته لاړه او هلیپیډونو ته لاړه. نو الله فضل وکړو او هغه وخت سره دلته عرفان الله ډي پي او هغه یو ډېر ښه کردار ادا کړ او دغه سمګلران هغه وخت کې داسې چغې ته ویستې چې تنګي په تاڼه کې زما په خیال ټول تنګي چې سورې اورېدې. بیا دې پسې نور د عرفان الله نه بعد چې کوم ډي پي اوګان راغله نو ډېره بدقسمتي ورته زه وایم زموږ د پښتون قوم ډېر بدقسمتۍ دي. یو بدقسمتي دا ده چې زموږ په ضلعو کې داسې کله د پولیس افسرانو د ضلعي پولیس افسرانو کوم ته چې موږ ډي پي او وایو هغوی پوسټینګ وشي
چې هغې بیا دې ته نه ګوري چې دا سړی سمګلر دی، دا سړی سودخور دی، دا سړی لینډ مافیا دی، یا دا سړی نور داسې انټي سوشل ایلیمنٹ دی چې معاشرې له نقصان ورکوي. لکه زه ذکر کوم غلطه بني چې دا کوم اوس موجوده ډي پي او راغلی دی، کوم پوسټ شوی دی، نو زه په ملتان کې هم خو ما ورسره په ټلیفون رابطه کړې وه او د ده هغه اقدام اولنی چې کوم دلته بین الاقوامي 4.5 کم سمګلران بین الاقوامي د په لاس واچو، نو دا خبره ما مخکې هم کړې، زه بیا د خپلو مشرانو د تنګي اوس موږ ته مخامخ ناست دي، د دې په سیاست دا خبره کوم چې میندې دې داسې بچي راوړي لکه 400 دا ډي پي او چې مور راوړی دی. دا د 400 کسانو متعلق زه ذکر وکړم او تاسو ته ووایم دا میډیا اوس چونکې اوس دې وخت کې زموږ دا میسج پیغام ټول پاکستان ټول دنیا ټول 400 اوري، نو د ده نه مخکې چې کوم 2 ډي پي اوس پوسټ جوړېدل تا، نو دا 400 سمثینګ دا د هر کور نه د هر سمګلر نه به 10 لک روپۍ به تا ډي پي او لتلا. د ده نه مخکې چې کوم 2 ډي پي اوز نو هغه ډي پي اوګان دا یو کردار ادا کړو او دلته لګیاو دا د دې سمګلینګ دا کار چې د بین الاقوامي منشیات فروش دا کم نیټورک چې دا فلریش کېده، په دې کې د ګنټو په حساب اضافه کېده او دا زموږ مطالبه وه چې تنګي تحصیل ټول او ضلع 400 ټوله د دې خلکو لاسه بدنامه شوه، په ایرپورټونو باندې چې پاسپورټ کې 400 نوم راشي نو هغې ته ډېر په سپک نظر او ډېر په غلطه طریقه باندې په ټوله دنیا کې کتي شي. دلته په دې ځای کې دا کم سمګلران چې دا کم خلک په منشیاتو کې ککړو چا بین الاقوامي سمګلینګ کو، دا د خلکو آئیډیز جوړ شو او یو بل ته به کتا خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے والا خبره وه. دلته هر سړي به دا وایي چې د بین الاقوامي سمګلر جوړ شمه، نو دا کم ډي پي او چې راغی او د چې کم کار وکړو، نو زه ستاسو د شیشې په شاتت دا خبره کوم چې دا د چینچي او د موټر سایکل خلکو موږ ته کومه خبره چې ریپورټ شوې ده، نو دغه سمګلران اوس واپس په چینچي او په موټر سایکل ګرځي، ګاډي پټ کړي دي، یو ځای بل ځای ولاړ دي قیمتي ګاډي او څه په مری کې ناست دي څه په کالام کې ناست دي. د ډي پي او ته زه دا وایم چې انټیلیجنس ایجنسۍ زموږ کور چې دا انټیلیجنس ایجنسو کوم نیټورک چې دی د پاکستان په دې کې څونه ایجنسۍ چې دي دا ډېرې فعال ایجنسۍ دي، د دې خلکو لوکیشنز د دې خلکو پته دې معلومي شي او دا خلک دې یو ټریس شي او د دې زه خدا وایم چې دا ډېر کمزوري غریبانان خلک دا سمګلینګ یو کو پیسې په دې طریقه پیدا کړي چې دا داسې چې دا د زمانې فرعونان وي او دا داسې خلک چې دې انسان د اوسپنې دې د هډوکو د غوښې که دا د اوسپنې انسانان وي د انسانیت دشمنان دي، دی انسانیت تباہ کو او دلته په دې ځای کې زمونږ کم نوی کول چې یا نشایان شو او څه سمګلران شو. نن دلته په 400 ضلع کې د تنګي تحصیل کم ذکر چې کیږي او خصوصا بیا شمالي اشنغر، نو بار دنیا ورته ډېر په سپک نظر ګوري. نو زما دا خواست دی د ډي پي او ته، ډي پي او ما نه پېژني، زه ډي پي او نه پېژنم، خو کار یې چې کم کړی دی نو د پښتو نه ډک او د مسلمانۍ نه ډک کار کړی دی او زه نن ستاسو د مشرانو چې موږ سره ناست دي د دې په وساتت د ډي پي او ته دا وایم چې بالکل ونه یېرېږي، تا سره چې کوم دی دا کم خپل سرکاري عہده ده، طاقت دی، کم ته یو حیثیت لرې نو ته سرکاري تنخوا لې او خپل ډیوټي خپل فرض پوره کړې. موږ د معاشرې نمایندګي کوو، موږ د سیول سوسایټۍ نمایندګي کوو، موږ خپله مذهبي فریضه پوره کوو، موږ خپله سماجي فریضه پوره کوو او موږ د هغې د لاندې دلته په دې 400 کې نن دا اعلان کوو چې موږ د 400 ضلعې دپاره د امن جرګې کم تنظیم اناونس کوو. زموږ مخکې تنظیم و خو هغې کې څه خبرې وې، نو لهذا دا کمزورو دا خبرو په وجه باندې نن حاجي وحدت خان تنګي صاحب او زمونږ کم مرتضی زمونږ اجاز مرتضی صاحب چې دی نو سینیئر نائب صدر الریډي موږ سره زموږ په امن جرګه کې را روان دی. دا دوه عہدیدار موږ نن د دې ستاسو په دې شیشه باندې اعلان کوو چې دا مجاهدین دي او دا کمکار چې موږ کوو دا بالکل 100% زما د ایمان تقاضا ده، زما د مسلمانۍ تقاضا ده، خپله پښتو ماته دا وایي چې دا بالکل موږ جهاد کوو او ډي پي او ته هم دا وایم چې دا په وار فوټینګ بیسس باندې چې دا ګاډي کوم دی پټ کړي دي دا ګاډي دې برآمد کا، ځکه چې په چینچي او په رکشو کې ګرځي، د رکشو او چینچي خلک وو او دا په کوم ځایونو کې دي اوس ناست دي په مری کې یا په کالام کې یا په بحرین کې یا په نورو یخو ځایونو کې بهر ته نه دي تللي. دا رونیسه او دا خبره خو خبر نه چونکې زه خپله قانوندان یم نه دي کول پکار، خو عموما په تاڼو کې په دې غریبانانو باندې
اکثر داسې وشي چې پولیس ورپسې منشیات دوی له دار ځای نه چي هر منشیات ورله پیدا کړه ورپسې واچوه چې کم از کم دا 10 کاله جیلونه رونوځي. او زه د امن جرګې د چیرمین په حیثیت دا اعلان کوم چې دا امن جرګې کم تاریخ پاتې شوی دی او کم ماضي پاتې شوی دی نو الله تعالی موږ له په هر ځای کې بری راکړی دی. موږ د حق ملګري یو او الله تعالی په خپل کلام کې کتاب کې دا فرمایي چې د حق ملګري دا کمی او د باطل ډېري. نو دا کم خلک چې دا معاشره تباہ کوي زموږ نوی نسل تباہ کو زموږ کالجونو یونیورسټو کې ځوانان څه کوي زموږ بچی زموږ ماشومان یې لګیا دي نن د آیس شکار شوي. هغه بل په مردان کې په یو سکول کې ټیچرانو د بچو د بیګونو تالاشي اخیستان او د سکول د ماشومانو د بچو د بیګونو آیس راوتلي. نو یو سړی دا خو یو ډېر زیات انتهایي یو پتیټیک یو ډېر زیات افسوسناک صورتحال جوړ دی. او زه نن دلته دا اعلان کوم چې دا سمګلران چې دي دا چې هر څوک دا موږ پېژنو دوی سم شي سړي زامن دي شي. او د دې الف خان صاحب د دې پیج په ساتت دي ته دا وایم چې را دي شي که انتظامي سره خپل خبره کوي او ته بتایب کېږي خو ټیک ته کینی راشه دلته په دې ځای کې چې کوم دی یو ډېر ښه عالم دین به وګورو یو ډېر داسې انسان به وګورو چې په هغه باندې علاقې اعتمادي موږ امن جرګه کې بنو او دلته که تو بتایب کېږي او دا کار دا دندې پرېږدي نو د ولس ته مخامخ وکړو که نه پرېږدي او د دې ذهن کې دای چې موږ پیسې پیدا کړې او د دې پیسې په زور باندې به موږ نن په 400 حکمرانی کوو او 400 به موږ د خپل تسلط د لاندې ساتو نو دا ذهن دې صفا کړي. ځکه چې زه بله خبره کوم ډېره افسوسناکه ده چې دې خلکو دې سمګلرانو چونکې امن جرګه چې ده نو امن جرګه په یو سیاسي پارټۍ کې نه ده خو ټولې سیاسي پارټۍ په امن جرګه کې دي. دلته دا مې وایم چې دا خو ګورو چې د باچا خان رحمت الله علیه دا د ترنګزو باباجي صاحب د آیت محمد خان شیرپو ضلع وه دا خو یو ډېره پاکه ضلع وه دا خو یو ډېره ښکلې ضلع وه او دې خلکو دا ضلع بدنامه کړه چې دې لاسه ټوله ضلع بدنامه شوه نو دې سمګلرانو چې کومو سیاسي پارټو د شپول پناه اخیستې ده او د کوم شپول دی نن د دې په آړ کې د سیاسي پارټو کې دي نو زه دا دلته زموږ ان پي هغه پارټي ده دلته چې کوم دی زموږ آفتاب احمد خان شیرپو صاحب دی دلته زموږ مذهبي ګوندونه دي دلته چې کوم دی زموږ نورې ډېرې پارټۍ دي ټولو ته خواست کوم چې تاسو ټول ته علم دی تاسو ټول ته پته ده چې دا سمګلران دي او دا د سمګلینګ پیسه ده او دی ستاسو د پارټو نوم استعمالي ستاسو د پارټو کې دننه چې درغلي پروټیکشن لپاره درغلي دي دی ظاهره ده دی فنډینګ هم کوي دی به نورم ریسورسز پرووایډ کوي د پارټو ته. نو نن ډېر زه په ادب سره او ډېر په احترام سره د 400 ضلع او د صوبې چې زموږ مشران دي مرکزي پارټۍ په دې کې شته هغې ټول ته دا خواست کوم چې هغې ته که پته دي موږ به نشاندهي وکړو دا خلک د خپلو سیاسي پارټو نه لرې کړي دا ناسوران دي دی معاشره تباہ کړه دی پاکستان بدنام کو تاسو نن لاړ شئ اماراتو ته تاسو نن لاړ شئ عربو ته د عربو هر یو ملک ته چې ځئ او پاسپورټ د 400 هلته هغې په ایرپورټ وګوري نو سړی مې یو سایډ ته کړي او پاسپورټ چې کوم دی هغه ته ډېر په بېعزتۍ باندې ورولي. نن زه خپل سیاسي لیډرانو ته مشرانو ته دا خواست کوم خصوصي دا الف خان شیرپو صاحب د دې پیج په وساطت چې دا خلک د خپلو پارټو نه وباسي او که دا نه وځي او دی د دې سیاسي پارټو پروټیکشنلي دی د دې په آړ کې لګیا دا سمګلینګونه کوي او نورو کیسې کوي نو بیا دا خبره زه کوم خپله خبره زه لږه سیوا کوم چې بیا که دلته موږ د بین الاقوامي منشیاتو فروشو خلاف خبره کوو بیا موږ د هغې نومونه الو بیا موږ سره کمپلین بي چې دی موږ په هغې باندې کار کوو نو بیا به موږ په دې خبره مجبور یو موږ سره بل لار دی موږ بیا دغه موږ نه غواړو موږ دغه سیاسي پارټۍ یا دغه سیاسي مشران دا ډېر د عزت او د احترام خلک دی چې د دې په وجو شرمېږي دی بدنام شي بیا که چېرې نه کېږي نو بیا به موږ مجبور یو موږ بیا دغه هم کوو. او زه دا یو خبره کوم چې دا پرچون دا کم د آیس یا د منشیاتو کم کار کېږي دا په دې وجه کېږي چې دا 2 بارډرې دي موږ سره د ایران او د افغانستان د بلوچستان بارډر او دلته تورخم بارډر دا کم سمګلینګ چې کېږي د هغه ځای نه چې کوم د بار د منشیات راځي دا او دلته لوکل صورتحال دا دی چې نن آیس دلته زمونږ په بالامانۍ کې تیارېږي دا خبره زه هسې الزام یا دغه نه کوم په طور ثبوت موږ سره دا یو پروف شته چې په بالامانۍ کې لس میاشتې مخکې یو ریډ شو او په هغه ریډ کې 1.5 من آیس په کارخانه کې نیول شو خو بیا د بدقسمتۍ نه داسې وشو چې د دې پیسو دا زور ډېر زیات دي دا ډېره غټه پیسه ده دې کې
او دا بیا ولګي دا هغه چارې کړو چې خلک نیولو سره ثبوته سره یو نیم من آیس بیا په انویسټیګیشن کې پیسې زموږ پولیس افسرانو اکسایز او نورو ایجنسو خوړې هغې ته ریلیف ملاو شو او هغه خلک یو خو هغه اصل خلکو پسې هغه ونه رسېدل کم قانون لاس چې رسېدل پکار و هغه هغې ته ونه رسېدو او دویمه مسله دا وشو چې هغه بالامانۍ ول ډېر غټ کیس لس میاشتې مخکې دا شو هغه خلکو عدالتونو ریلیف ورکړه عدالتونو خلک ووته او دا د پولیس د غلط ناقص تفتیش د وجې کېږي او ناقص تفتیش دی په دې کوي چې دا پولیس والا پیسې خوري دی 400 کې زه ډي پي او ته دا وایم چې په 400 کې دا تر ټیک راغلی دا اوس غلط پولیس افسران کار ټیک کوي او بیا لاندې اوس هم موږ ته قانون چې کوم ریپورټس دي په ټوله ضلع کې نو هغه څه ډېر ښه نه دي ډي پي او صاحب زموږ دا غږ زموږ د اواز دا تا ته دررسي وره په هره تاړه باندې چې کوم دی خپل خوب بالکل عقابي نظر وساته په دې باندې ښه مضبوط چک واچ وساته او په تاړو کې چې څونه کرپټ پوسټډ پولیس افسران دي ظاهر ده ته ټیک یې ستا کردار ټیک دی ته کرپټ نه دا خلکو باقاعده د دې اکاونټیبلټي پکار ده د دې چک واچ پکار دی د دې سمګلرانو سره روابطو د دې سی ډي آر وباسه د دې کنټیکس وباسه د دې د شپې وګوره چې دې وزو ته زین ته زی انفارمیشن ستاره هغې ته پاس کوي نو د 400 او د ټولې صوبې زموږ د پولیس د انویسټیګیشن کومه شعبه چې ده هغه ښه نه ده هغې کې مسایل دي چونکې زه خپله دې وخت کې د امن جرګې مشر په حیثیت باندې او بل دویمه خبره دا ده چې زه کې پي بار کونسل ممبر یم زه خپله وکیل یم زما خپله په مردان ډسټرکټ کورټ کې زه پریکټس کوم فری آف کاسټ د غریبانو لپاره فری لیګل ایکشن ما جوړ کړی دی زه انشاءالله که خیر زما دا پروګرام دی چې دا کومې مسلې د انویسټیګیشن د وینګ د طرفه دي او د کورټس د طرفه دي چې د اکویټل او د کنویکشن کومه ریشو ده په دې کې په ضمانتونو سمګلران روزي په دې کې اکویټل وشي اکثر د کنویکشن ریشو کمه ده نو انشاءالله زه د الف خان صاحب په دې د شیشې په وساتت دا خبره هم د 400 ولس ته او ایډمنسټریشن ته حکومت ته دا په ګوته کوم چې انشاءالله چیف جسټس پېښور های کورټ سره به زه خپله او ما سره 20-25-30 وکیلان نور موږ میټینګ کوو او د چیف جسټس نه به انشاءالله که غیر موږ دا مطالبه کوو چې هغه د صوبې د پولیس چیف ته په سختو الفاظو باندې چې کوم دی دا ډایرکشنز پاس کړي چې د انویسټیګیشن وینګ کې کم کرپشن روان دي کم پیسې خوړی شي او د اکویټل کم ریشو چې دا کم شي او دا کم د سزا د کنویکشن دا کم ریشو چې دا بالکل ټیک ټاک دا کم سمګلران چې دي ته دا ملاویږي نو زه بیا مبارکباد پیش کوم یو پیرا د الف خان صاحب په دې شیشه باندې د خپل زموږ حاجي وحدت خان تنګي صاحب ته زموږ اعجاز مرتضی صاحب او ټول دا مشران زموږ الیکټډ ناظمان او زموږ ممبران صاحبان چې انشاءالله الله تعالی خدای پاک د امن جرګې په شکل کې د 400 لا داسې یو طاقت قوت ورکړو چې انشاءالله که خیر یوازې دا سمګلران نه په 400 کې چې په کم ځای کې ظلمي او په کم ځای کې ظالمي نو زموږ ناره دا ده چې امن جرګه د مظلوم سره ودرېږي د ظالم خلاف ودرېږي او دویم سلوګن زموږ دا دی چې امن جرګه نه ووټ غواړي او نه نوټ غواړي زموږ دا ټول ملګري تاسو چې مخامخ ناست دي دا ټول په خپلو وسایلو باندې په خپلو پیسو باندې خپل وخت خرابوي او دا جهاد چې دی په دې معاشره کې دا په موږ په ټولو فرض شوی دی دا موږ په وار فوټینګ بیسس باندې یو جهاد کوو انشاءالله دا په چا احسان نه دی نه په ګورنمنټ دی نه په ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی دا زموږ اخلاقي او سوشل فریضه ده دا موږ پوره کوو او انشاءالله که خیر زموږ د 400 ولس سره دا وعده ده موږ دا عهد کوو چې څنګه موږ دې ځای نه د انډرپلې خاتمه وکړه موږ دلته د نورو داسې وړو روایتي جرایمو خاتمه وکړه انشاءالله شمالي اشنغر دا په کوم ځای کې چې د بین الاقوامي سمګلران روتي دي انشاءالله د دې د کورونو مخې ته به کینو درنۍ به ورکوو زموږ پلان بي انشاءالله که خیري که چېرې داسې مرحله راغله او موږ محسوس کړه چې دا اوس نه کېږي نو انشاءالله زموږ چې کوم پلان بي دی انشاءالله په هغې به عمل کوو او ان قریب به انشاءالله په هغې موږ 400 ولس سره خبره کوو جرګه ته په 2005 کې د ساکوټ خلاف د غوا برای تاوان کم واردات یا واقعیت چې به کېده د هغې خلاف جوړه کړې ده او بیا چونکې تاسو ته پته ده چې د امن جرګه چې ده نو دا په سیلف هیلپ بیسس باندې موږ چلو په دې کې موږ چندې نه کوو په دې کې موږ د چا نه پیسې نه غواړو په دې کې دا خبره نشته چې موږ په دې کې ذاتي غرض یا مفاد دا موږ دې وخت اوس په 19 ضلعو کې امن جرګه زموږ تنظیمونه په ملکنډ ډویژن کې په 9 ضلعو کې هغه پېښور وادي کې صوابۍ کې په نوخار کې په 19 ضلعو کې زموږ ښه فعال اکټیو تنظیمونه شته او انشاءالله که خیر زموږ لکه دا خواهش دی چې دا اوس د ستمبر میاشته او دسمبره پورې موږ دا دې خوا دا کوم نیولی مرجډ
کم ډسټریکټ چې دي کم ضلعي چې دي کم ته چې مخکې موږ فاټاوي او دغه بیا هزاره ډویژن نو ان شاء الله زموږ دسمبر پورې دا ټارګټ دی زموږ ګول او زموږ کوم مقصد چې دی هغه دا دی چې موږ د ټولو صوبې ته امن جرګه وغځو او امن جرګه د وخت کې اوس د ډېرو چیلنجونو سره مخامخ ده او په دې یو خبره باندې زه بار دا خبره کوم ډېر زیات خوشحاله یم چې الله تعالی موږ په کومه ضلع کې زموږ کوم عہدیدار راغلي دي زموږ کوم غړي راغلي دي زموږ کوم مرګري راغلي دي غړي زموږ ان تاوزنډز دي په زرګونو کې دي زموږ عہدیدار دا په سوونو کې دي نو دا نن دا تاسو ته چې مخامخ دا کوم مرګري ناست دي زموږ حاجي صاحب دي زموږ اعجاز صاحب او مخامخ دا ټول جدا مجاهدین دي او ما ذکر وکړو چې موږ د اوس ان تاوزنډز یو په لکونو کې خو په زرګونو کې یو او ان شاء الله که خیری موږ به بیا زموږ د صوبې آبادي چې کوم دي 4 کروڑ آبادي دي دسمبر پورې ان شاء الله د ټولې صوبې ته رسو او ان شاء الله د دې قباحتونو د دې برایو د دې ناسورونو او دا کوم خلک چې لګیا دي د معاشرې سره جنګ کوي خدای رسول سره جنګ کوي د خدای رسول ریټ چیلنج کړی دی د ریاست ریټ چیلنج کړی دی نو ریاست خو خپل کار کوي ان شاء الله د امن جرګې د پلیټ فارم موږ د خلکو خلاف خو باقاعده د جهاد په تور په جنگي بنیادونو ان شاء الله جنگي د امن جرګې د صدر یو ټاکلی نو څه وایي څنګه چې کمالشاه باچي وایي چې نه پکې اوس که نور شته چې سیاست پکې شته خپل سیاست شته دی هغې باندې هېڅکله نه قدغن شته نو سخت پکې شته دی نو څه به وایي بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول خو د امن جرګې چیرمین کمالشاه باچا صاحب د دوی څونه تنظیم ملګري دي دلته زموږ ملګري د هغوی ټولو شکریا ادا کوم چې دلته نن رالل ډېر ټیم نه خبرې اترې شروع وې باچا صاحب چونکې زموږ لومبي ملاقات ته خو مخکې په موبایل رابطې شوې وې په دې چونکې د دې پلیټ فارم نه مخکې دا کوم چې باچا صاحب مشن دی دا زموږ هم یو سوچ دی د دې خلاف ولاړ یو هغه که سیاسي وي او که غیر سیاسي وي موږ عمر له چونکې زموږ د علاقه تاسو ته پته راشو مالیش نغر دې سره ډېره سخته دغه په مخ ته نو موږ اواز اوچت کړی دی چونکې پلیټ فارم راته نو او داسې وه چې زه خو دا ګڼم چې دا زموږ د 400 په بدقسمتي وه چې دا باچا صاحب کوم جهاد کې د 2005 نه چې دا پکار چې 400 کې داسې مشران اوچت شوي او دا شی دلته روان کړو دا سټیج به دې ته نه رسېده چې اوس په کوم لیول زموږ 400 دلته د بیا زموږ تاثیري تنګې دلته دې ته راغلي دا ولې راغلي بل ورځ ما په 400 کې په پولیس یو میټینګ وکړ کې دا خبره وکړه چې دا شی خو په یو کال پکې نه جوړ شوی چې تاسو دا شی په یو 2-3 ورځو کې ختموي دا ډېره شهادت وګورو موږ له 7 کال یو دغه روان دي خلکو هغوی یو ځان له یو دغه بنیاد جوړ کړی دی دا څو نظر نه ختمېږي یا څو نظر هغه جوړ کېږي ځکه چې یو شی چې څونه ټیم کې جوړ شي هغه ټیم به بیا اخلي یا ختمېدو کې به اخلي چې بنیاد نه ختمو نو زه خو اول د ټولو شکریا ادا کوم چې داسې یو جهاد او داسې یو دغه کې موږ له دعوت راکړو موږ یې سره واغوښتو دوی کشر ما خبرې چونکې باچا صاحب وکړې تفصیلي کې باقي د خبرو ځای هم نشته خو زه به ده ویم د خپل پلیټ فارم له طرفه د خپل امن جرګې طرفه چې دغه د معاشرې ناصورانو ته به دغه ووایم چې مخکې مونږ ویلي دي دوی ته بد ویلي دي او ښه ښکاره مته ویلي دي او بار ورته ویو او د خلکو ته هم دا ویو چې وروڼو داسې ده چې د رزق نه به څوک هم خدای نه پاتې کوي نه دغې خلکو په لاس کې رزق دی نه تاسو دغې خلکو نه ویرېږئ چېرې چونکې دې نه یو شل میاشت مخکې مونږ یو احتجاج کړو په تنګي موړ کې زموږ د تنګي په لیول تاثیر تنګي په لیول ټول 50 کسان هم نه وروتې دا زموږ لپاره یو بدقسمتي ده دا حقیقت دی دا به تسلیمو ولې چې څه خلک پرشرایي شوي دي څه خلک وایي چې نه که فرض کړه زه اوتې نه یم نو بس مال خواجي صاحب به بله زکات وبه چې تر وړه به راکړي د هغې په تمه دي زه په مخې ته نه راځم دا خلک مخکې چې فرض کړه باچا صاحب خبره تاسو کلنډرانو څوک ډراورانو چا به دلته دوکانونه څوک بیا هم د خلکو ته رزق میلاوېده او اوس که ولې ارضي پیسې راغلی نو بیا هم د خلکو ته رزق میلاوېږي دا تقسیم د دوی په لاس کې نه دی د دوی نه تمې مه ساتئ تمه د خدای نه ساتئ چې کومه شپه په ګور یا په کور نی او نه مه یاره کوئ انشاءالله روزو به او انشاءالله د تاثیر تنګي عوامو کې به داسې یو شعور پیدا کړو مونږ به نه چا سره جګړې کوو نه مونږ چا سره زور کوو نه مونږ سره چا سره چا خبره جلسې دا سیاسي او دغه مونږ به داسې یو شعور د خلکو له ورکوو چې دا خلک په خپله روزي او د کار ته به غلط وایي او د کار ته به دی به مخنیوي کوو باقي دغه خلکو ته هم زه وایم چې څه وشوه هغه ډېره وشوه باقي پرېم دی د خپل ژوند ته پرېږدی زموږ دا کشر کول پرېږدی د خپل ژوند ته د خپل تعلیم ته پرېږدی چې دا کوم لیول ته رسېدلی دا ډېر زیات دی هر کورني باچا صاحب ته دا وایم چې زما تعلق تنګي سره دی چې هر کورني نو په هره محله کې یو نشي شته خو شته دا نه داسې یو محله هم بني په تاثیري تنګي کې چا کې وڅوک هره محله کې یو دوی لاس یو ناصور جوړ شوی دی بل زه دلته ډي پي او صاحب هم شکریا ادا کوم څنګه چې باچا صاحب تفصیلي خبرې وکړې ډي پي او صاحب خو ټیک ته راغلی خو دا یوازې کار ډي پي او صاحب نه دی او نه دا یو ون مین شو ده چې دا به یو ډي پي او صاحب راوځي او بس هغه ختمي او هغه خدای مکه بدل شو نو بیا به دا شی د سرې نه دې یو مستقل حل پکار دی د دې پاکستان کې خپل ادارې شته
NF ته FIA دا هغوی څه کوي NF تاسو بچا صاحب دا د حیرانتیا خبره چرسته کې د NF دفتر ماته نه ښکاري چې شته نه د هغوی دلته چېرته ما چیک پوسټ ولیده نه د هغوی دلته ما چېرته هغوی ریکوري ولیده او تنخواګانې خو برابر اخلي اکسایز کو پرس کو ګوري اکسایز هم دې کې څه رول نشته حالانکه کار دا د هغوی دی انټرنیشنل منشیات چې دا بچا صاحب په قانون زمانه ښه پوهېږي خو دا د پولیس لیول خبرې نه دي پولیس په لاندې لیول نېشنل لیول باندې ګوري دا د FIA د اکسایز NF کار دی او هغوی باقاعده هغوی خپلې بتې اخلي هغوی پکې خپل پیداګیر دی هغوی لاس نه وروړي نو زه زما نورو ادارو ته هم دا خواست دی چې څنګه DPO صاحب اکټیو شوی دی پولیس اکټیو شوي دی داسې زموږ په نورو ادارې د IB سپیشل برانچ NF اکسایز مختلف ټولو ته مې دا خواست چې په خپل خپل ځای پکې کردار ادا کړي د دې به تپوس تاسو نه کېږي ځکه چې یوازې زموږ بچي نه دي او نه زموږ یوازې ماشوم ستاسو خپل په کور کې دا ناسور درنه کېدی شي د دې غم په کار دی نه دی کې لالچ شته نه دی کې زموږ سیاست ته اراده شته نه دی کې چا نه موږ ووټ غواړو نه چا انده غواړو خپلې پیسې به لګو خپله منډه تړنه به خپله ټیم به خرابو خپل ملګري به راپاسو او دا کار به انشاءالله سر ته رسو او د دې خلکو خلاف به روزو حاجي صاحب دغه وخت ته یو ذمہواري حواله شوه تنګي تحصیل هم دی شب قدر تحصیل هم دی ضلعي تنظیم هم دی کوم قسم خلک والے خلکو ته څه پیغام ورکوي څومره وخت به تنظیم رسم کوي څنګه چې د امن جرګې یو خپل هغه منشور دی چې هغه خلک چې کوم دې کشینو کې انوال ني او کوم دې اکټیویټیز کې انوال ني دې ملګرتیا نه کوي هماغه شانتې بچا صاحب چې څنګه وي هغه خلکو ته خواست دی که فرض کا زموږ سره رابطه نه کېږي او سړی زموږ سره په دې جهاد کې شاملېدل غواړي موږ سره بالکل رابطه کولی شي زموږ سره موږ به د هغوی باقاعده یو دغه کوو په هغې هر علاقه کې زموږ خپل تعلق شته یو دغه شته ټولو ملګرو نو هغې به موږ تفتیش کوو باقاعده هغوی سره به کینو هغوی سره خپل منشور او خپل شی په ډاګه کوو چې دا شی دی اصل چې سبا فرض کا بیا ته موږ نه رسلو کېږي او زموږ د دغه نه دغه کېږي ودرېدی نه شي ځکه دا کار اسان نه دی باچا صاحب خبره چې دا هر سړي کار نه دی دې لپاره یو څو کسان پکار دي خو تکړه د کار کسان پکار دي نو دغه لپاره به انشاءالله موږ ځو په هر تحصیل په هر دغه کې به کینو په هر یون کونسل ته به انشاءالله ځو دا دونه غټ کار غټ خبره نه ده او نه دونه غټ ټیم غواړي او چې اراده دې ټیک وي او نیت دې صفا وي او خالص ته خدای د رضا لپاره دې کې زموږ نه پاټۍ ته دغه شته نه نورو لالچ شته انشاءالله صرف د خالص د رضا لپاره ځکه چې دا کار موږ ته غلط کاري او حدیث شریف هم دی چې کار کم کار ته غلط کار یا په لاس باندې کچې وس کېږي چې په لاس نه په خولې باندې کېږي په زړه کې راوله دې ټیم کې چونکې زموږ د خولې وس کېږي او هغه به وایو دا خوله به انشاءالله دوی به سکولاوو او روزو په هر کوڅه کې په هر یون کونسل کې په هر پلیټ فارم به دې خلکو ته غلط وایو بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې خو زه واده ته حاجي صاحب ته مبارکباد پیش کوم چې زموږ سره په دغه کې شامل شو او د باچا صاحب شکریا ادا کوم چې دومره موږ له ټیم راکړو او راغلی دونه مصروفیاتو باوجود او زمونږ د بچو غم دی ورسره او زمونږ غم دی ورسره د چارسدې ضلعې ته چې کوم د څومره کلونو نه دا جدوجهد شروع کړی دی او نن بیا چې کوم دی راغلی او د ډېر خاص تنظیم سازۍ موقع کې د باچا صاحب یو پېره بیا زه شکریا ادا کوم دې ځای کې یو دوه خبرې کوم باچا صاحب ټولې خبرې وکړې څه د غم نه جوړېږي خو هسې یو دغه دپاره چې علاقې ضرورت دی زمونږ دلته ډېره غټه کمزوري دا ده چې څوک چاته وایي هر چاته دا کار ښه ښکاري وایي تاسو ښه کار کوئ او ډېر زبردست کار کوئ خو چې کله ورته بیا وایي چې ودرېږه دې ځای کې دلته د پولیس په حمایت کې ودرېږه یا د منشیات فروش خلاف ودرېږه نو زر ورته وایي دا زما کلیوالي ده او دا زما علاقه ده او دا زما نو دې ځای کې دا خبره دا سوچ نه کوي چې ما دا کلیوالي زما دا بچې او دا کوڅه په کوڅه آیس دا چا راوړل دا د افغانستان نه چا راوړل د سعودي نه چا راوړل دا نه و چې دا کوڅه په کوڅه آیس زما بچي له سکول ته مدرسې ته کالج ته یونیورسټۍ ته همدا زما دی ګاونډي راوړل دې ټیم کې ورته هغه ګاونډي نه ښکاري خو هغه د حاجي صاحب خبره وکړه د تروړې وړه ورته ښکاري چې بس دا به بیا ماله به زکات کې راکوي هلته به خیرات کوي زه به پکې بیا نه یم او زه به هلته خیرات هم خورم او دلته به چې کوم دی د هغه خلاف خبرې هم کوم نو دا خبرې چې کوم دی زما د علاقې والا ته خواست دی چې د دوی نه مکمل سوشل بایکاټ وکړي چې ګوره دا شیز د دوی خیراتونو له مزه د دوی د زکاتونو نه چې کوم دی باز راشي د دې خبرو نه چې کوم دی لرې اوسېږئ او دویمه خبره دا ده چې دې تنظیم سازۍ کې زه ریکویسټ کوم د ټول علاقې ته د ستاسو په افغان صاحب ستاسو د پیج په ذریعه باندې چې زموږ سره په دې تنظیم سازۍ کې شرکت وکړي څوک چې خواهشمند دي تکړه کسان او د یو جهاد په شکل باندې چې دا معاشره به زه پاکوم او زه به ودرېږم که ته زما ورور یې زما ملاتړ زما د سر ګلې زما د زړه سا خو چې ته دا کار کوې زما د سر دښمني د سره به چې کوم دی په دې طریقه باندې ودرېږم زه به ستا خلاف ودرېږم که ته زما کلیوالي که ته زما ورور یې هر څه کلیوالي دې په سر سترګو ورورولي دې په سر سترګو خو که ته دلته آیس خرڅې او ته منشیات خرڅې او دلته چې کوم دی دا معاشره تباه کړې نو ته زما دښمن او په هر ځای کې مې دښمني نو انشاءالله دا زمونږ عزم دی او باچا صاحب ستاسو بیا ډېره شکریه چې تاسو موږ له ټایم راکړو
ګرانو کتونکو تاسو د مشرانو خبرې واورېدې چیرمین امن جرګه خیبر پښتونخوا کمال شاه باچا او بیا ډېره د مبارکۍ خبره ده خپل ځان هم ډېر زیات خوشحاله یم چې داسې تکړه نر بهادر انسان د امن جرګې ضلعي صدر وټاکلی شو په دې باندې د کمال شاه باچا یو جې خان مننه سینیر نایب صدر چې کوم دی هغه اجاز خان دی ډېر زر ده چې ضلعي تنظیم نور هم مکمل شي تحصیل تنګي تنظیم دپاره هم وحدت خان صاحب چې کوم دی نو خلي ځلې کوي او د شب قدر دپاره هم خلي ځلې کوي او موږ ورسره کلک ولاړ یو ګرانو کتونکو صحافت ما ته ډېر ښه صحافي خو دا کار نه دی دا نه دی صحافت دلته په شوق وله سوشل ورک سماجي رابطې بیا په دې علاقه کې موږ ژوند کوو په تنګي تحصیل کې موږ خړپوسې کړي دي د دې ضلع موږ اوسېدونکو په دې ضلع کې به موږ امرو په دې کې او موږ خوښېږو چې د مردان نه یو سړی ما له راځي او زما تپوس کوي نو ما کې څه چل چې زه خپل ځان تپوس نشم کولی نو د دې نه یو سبق اخیستل دي یو غیرت ځان کې راوستل دي چې کمال شاه باچا سره زموږ د بچو غم شته او موږ سره غم نه پیدا کېږي نو راځئ د حاجي وحدت خان مټې جوړې شي او دلته کې دا تنظیم دونه فعال کې مضبوطه کې چې راتلونکي وخت کې کمال شاه باچا دلته کې راځي چې موږ ته پیغور نه جوړېږي چې خوشحالي چې واقعي 400 خلک ویښ دي تکړه دي او د خپل حق تپوس کوي څنګه چې اجاز ملګري خبره وکړله دا موږ کې ډېره بدمرغي ده یو سړی به زما د بچي خونه رنګ کوي کومه دنده چې زما د بچو پنده ده زه به هغه سره غم خادي کوم مړ هغه ته به زه حاجي صاحب ویم زه لعنت وایم په هغه ټولو خلکو باندې چې دغه خلکو ملګرتیا کوي او هغې کې د پټکي والا دي او غیر پټکي والا دي خو سیاسي دي دې کې د هر سیاسي پارټۍ ته دعوت دی دننه سیاست نشته دی یو سیاسي پارټي والا دی دا ځان ته نودري دیوال دی نودري چې یاره امن جرګه به شي او دی به بیا سیاست کوي نه وحدت خان ایسې هم د یو سیاسي پارټۍ کس دی سردار عالم هم د یو پارټۍ کس دی ډاکټر موسی هم دی جاوید ګلباغ هم دی نور ملګري هم دي نور هم راشي وحدت خان صاحب سره رابطه وکړي انشاءالله مخ په وړاندې به بوځو او موږ ورسره کلک ولاړ یو ډېره مننه خوشحاله